بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې اپډیټس ګرانو کتونکو، دنیا کې ډیر خلک دي چې د خپل ځان لپاره هغه منډې ترړې وهي، تګ و دو کوي. خو بعضې خلک په دنیا کې داسې هم شته دی چې د هغوی په وجه باندې دا دنیا هم آباده ده، چې هغه د خپل ځان سره سره د نورو خلکو په معاشره کې د هغه خلکو چې کمزوري خلک دی، هغه لیدلې خلک دی، هغه خلک چې هغه بېوسه خلک دی، د هغې سره د مرستې د تعاون دپاره هم جدوجهد کوي، کوشش کوي. داسې خلکو ته که موږ داد نه ورکو نو یقینا چې دا به کنجوسي. د دې وجې نه ګرانو کتونکو، نن زه د خال د سیمې یو پورپیزه او بالایي کلی چې لقمان بانډه ورته وایي، دلته کې یو فاونډیشن جوړ شوی دی چې د خلکو سره خیر ښېګړه کوي، مرسته ورسره کوي. د هغې د یو ذمه دار سره ناست یم. د ټول نه مخکې به زه هغې ته درخواست کوم چې زمونږ کوم ګران کتونکي دي، لیدونکي دي، اورېدونکي دي، د هغې سره ځان معرفي کړي او د هغې نه وروستو د هغې د تنظیم حوالې سره به د هغې سره خبرې اترې کوو. قاري صاحب په خیر راغلی، او زما به دا ریکویسټ دی چې زمونږ د ګرانو کتونکو سره ځان معرفي کوي. ډېره مهرباني. آباد اوسئ نوبادشاه صاحب. زما نوم دی عظمت الله حقاني. د ذلدیر لوی ارخال لقمان بانډې سره زما رهایشي تعلق دی. دارالعلوم حقانیه کوړه خټک نه زما فراغت شوی دی. اوس موجوده ټیم کې زه خپل کلي کې لقمان بانډه کې مدرسه ده، هغه بناتو مدرسه هم ده او د بنینو هم ده. د دواړو مدرسو کې درس کوم او دا چلومه، او دا فاونډیشن د صدر ذمه داري چې ده زما په ذمه باندې هم ده. که قاري صاحب دا راته ووایي زموږ ګران کتونکي، لیدونکي، اورېدونکي د کلي علاقې چې کوم خلک دی هغې ته خو به پته چې ستاسو تنظیم په څه نوم دی، خو چې د بار کوم خلک دی موږ ګوري نو چې د هغې په نوټس کې م راشي، د هغې په علم کې م راشي چې ستاسو د تنظیم نوم څه دی. جی زموږ د تنظیم نوم چې دی حسن فاونډیشن لقمان بانډه. د حسن فاونډیشن د بنیاد د مقصد څه دی؟ لکه دا په دې نوم باندې ولې کېښودو او د دې تنظیم د جوړولو مقصد ولې پېښ شو؟ نوبادشاه صاحب، حسن خان بابا زمونږ د نیکه نوم دی او هغه مشر سړی و او د دنیا نه تشریف وړی دی او یو بزرګ سړی و. او دا څه داسې نوې خبره نه ده، ځکه چې په د مشرانو په نومونو باندې یا د اسلافو په نوم باندې ټرسټونه جوړول، مدرسې جوړول او دغه شان سماجي تنظیمونه جوړول. نو په حق نیت باندې دا مونږ د خپل تنظیم دا نوم چې کوم دی نو دا د حسن بابا په نوم باندې ایښودلی او په دې کې څه قومیت طرف ته اشاره نشته یا پکې د قومیت بوی داسې څه مسله پکې نشته او نه د یو خاص خاندان پورې دې تعلق ته چې یاره دغه خاندان نه به بهر نه ځي، بلکې د دې چې څومره خدمات دي نو هغه عام د عوام الناس لپاره دي او د عام کلي د خلکو لپاره او د غریبو خلکو لپاره دي. دا راته ووایي قاري صاحب چې ستاسو چې کوم تنظیم دی د هغې سټرکچر، لکه د هغې څومره ممبرز دي او د هغې بیا سټرکچر څه دی؟ زمونږ ممبران چې ټوټل کوم دي نو 30 ممبران دي او د هغې لپاره مونږ لیمټ دا ایښودی دی د عمر په لحاظ سره چې د 15 سال نه واله د 30 سال پورې چې کومه هلکان دي د هغوی ایج نو هغه به زمونږ سره د تنظیم باقاعده ممبر وي او د دې نه علاوه چې کومه زیات عمر والی نو هغه به زمونږ معاونین وي، هغه به زمونږ سره چې دی نو تعاون کوي. او په دې کې بیا محترم جناب هیډ ماسټر صاحب چې کوم زمونږ په دې علاقه کې میرعلم خان صاحب چې هغه زمونږ په دې علاقه کې د بابای تعلیم دی هغه، او دغه شان مولانا راحت الله صاحب او زمونږ د دې ویلیج کونسل سابقه ناظم انوار الحق صاحب هغه زمونږ سرپرستان دي او زه د تنظیم صدر یم. زما سره چې کوم دی نو جنرال سیکرټري هم دی، زما سره په دې کې نایب صدر هم دی او ډیپټي جنرال سیکرټري هم دی. نو زمونږ صدر چې کوم دی نو هغه د دې زمونږ د چې کوم مشران دي لکه میرعلم خان صاحب شو، انوار الحق صاحب شو، مولانا راحت الله صاحب شو، د دیو په موجودګي کې زمونږ صدر د ووټینګ په لحاظ سره د ووټ په پرچه باندې هغه منتخب کیږي. صدر چې کوم دی نو هغه بیا نوره کابینه جوړوي، د ځان سره جنرال سیکرټري او دغه شان ډیپټي او د سوشل میډیا انچارج دا ټول هغه بیا کابینه هغه جوړوي. صدر صاحب، دا خو ستاسو د تنظیم سټرکچر و چې هغې باندې مونږ خبرې اترې وکړې، خو مونږ چې کوم ګران کتونکي دي، لیدونکي دي، اورېدونکي دي، هغه به دا سوچ هم لري چې دوی ته فنډینګ د کوم ځای نه کېږي، خپل لوکل چنده کوي، د دوی خاص معاونین دي، د فارن نه ورته خلک چنده رالیږي، د دې دپاره څه طریقه کار دی؟ تاسو ته څوک فنډینګ کوي؟ جی نوبادشاه صاحب، مخکې ما تاسو ته وویل چې د 15 سال نه واله د 30 سال پورې زمونږ ممبرز دي او ټوټل 30 زمونږ ممبران دي. نو چې زمونږ کومه ممبران دي نو هغو زمونږ طریقه کار داسې دی چې مونږ میاشت کې 100 روپۍ ماهانه چې هر ممبر چې دی نو دا به تنظیم په پاڼ کې جمع کوي او د دې نه علاوه نورې چاندې یا بل څه داسې څیز نه دی کړی مونږ دلته په دې علاقه باندې. او زمونږ چې په
اوورسیز پاکستانیز کې چې کوم زمونږ خپل د خاندان خلک دي، مثلا زمونږ والد صاحب محترم دی او زمونږ ترونه دي، نو هغه زمونږ سره کوشش کوي او مرسته کوي د هغې په وجه باندې، او وختاً فوقتاً زمونږ سره امداد کوي. او دلته چې کوم زمونږ صاحب اوسات زمونږ په دې خاندان کې خلک دي، نو هغه هم زمونږ سره مرسته کوي. دغې مرسته باندې زمونږ تنظیم مخکې وړاندې. دا راته ووایي چې ستاسو د تنظیم د قیام څومره وخت خوش او تر اوسه پورې به تقریبا د څومره مالیت پیکیجز یا پورز وغیره چې کوم دغه دي هغه به تاسو څومره تقسیم کړي؟ جی موږ دریم کال زمونږ د تنظیم روان دی، د جوړېدلو 2 کاله پوره شوي دي، دا دریم کال روان دی. او موږ پیکیج چې کوم دی نو موږ صرف یو کال پیکیج تقسیم کړی دی چې تیر کال کوم د کرونا او د وبا راخوره شوې وه په ټوله ملک کې او بلکې په ټوله دنیا کې لاک ډاون و. نو زمونږ د ملګرو خاص کر خصوصا زمونږ د فاونډیشن چې کوم زمونږ اجلاس ماهانه زمونږ اجلاس کې په هغې کې ملګرو دا خبره کېښوده مخې ته چې یاره داسې کوو چې دا خلک انتهایي ځپلی شوي دي او دوی له داسې د پیکیج چې دی نو انتظام کوو. نو انتهایي په لنډ تنګ وخت کې موږ کوشش شروع کړو. موږ اورسیز چې کوم زمونږ خپلوان دي، زمونږ ترونه دي، هغو ته موږ اپیل وکړو د تعاون دپاره، هم زمونږ سره ورپور تعاون وکړو. نو تقریبا د 2 لاک روپو موږ پیکیج تقسیم کړی و. په دې کې دا 1 لاک روپو چې کوم دی نو موږ پیکیج تقسیم کړی، فی کس چې کوم دی نو 3000 روپۍ په یو پیکیج باندې خرچه راغلی وه. او د 50000 روپۍ چې کوم دی نو موږ هغه خلکو له ورکړې وې چې یاره هغه په جاینټ فیملي کې اوسېدل، مثلا یتیمانانو یا بل څه، نو هغوی له د جیب خرچه موږ ورکړې. دا 50000 روپۍ موږ په دغه کې تقسیم کړي. په دې کې دا کم بېوسه خلک دي یا د غریبانانو یتیمانو تاسو خبره وکړله، د دې انتخاب تاسو څنګه کوئ؟ آیا خپل خپلوان رشته دار چې دي هغوی له ورکوئ که نه؟ په دې کې تاسو څه کمیټې څه طریقه کار لکه دې لپاره تاسو څنګه د دې لپاره چې زمونږ چې کومه د تنظیم کې دننه زمونږ مرکزی کمیټې د 4-5 کسان دي ملګري، د هغې کې زما سره جنرال سیکرټري، زما سره ډپټي یو دغه شان نایب صدور دي. نو دا کسان موږ کینو. موږ په دې کلي کې دا خو زموږ خپله علاقه ده، چونکې هر سړی پکې غریب سړی هم پېژندلی کېږي او صاحب وسعت هم پکې پېژندلی کېږي. نو موږ د غریبانو د مخکې نه یو لیست تیار کړو د خپلو ټولو محلو نه، او چې کوم یو زیات مستحق دی نو هغه مستحق کس موږ راټولو نه مخکې کړو. په دغه طریقې سره په دې کې موږ خپلولي یا قومیت یا سیاسي لین دین جوړ ټول داسې پکې موږ نه راکړی، صرف د کس او د غریب او غربت او حالت ته موږ ګورو. په دغه طریقه باندې خپل پیکیج تقسیموو. دا خو یو قدرتي وبا راله، یو ایمرجنسي راله چې په هغې کې تاسو تقسیم وکړو. را روان هم ستاسو داسې سوچ دی چې خدا نخواست داسې معاملات راشي په هغې کې به تاسو تقسیم کوئ که نه؟ په نورو داسې مواقع لکه عموما داسې کېږي د اخترونو په موقعو باندې یا دغه شان د رمضان په موقع باندې هم چې کوم غریبان خلک نو هغه خپله د خوشحالو کې د شاملولو کوشش کوي، خلک هغې ته پوټ پیکیجز ورکوي یا ورته نقد تعاون کوي. ستاسو څه پلانینګ د دې حوالې سره؟ جی یو خو داسې چې وبا راشي، لکه مثلا دا مخکې چې کومه وبا تېره شوه په دې ملک باندې، په دغې وبا کې خو هر چا له لازم دي چې یاره د غریبانو خلکو د کونډو رونډو سره مدد وکړي. او یو عام چې کوم زمونږ روزمره معمول دی، لکه مثلا رمضان شریف راشي، په هغې کې غریبانان چې کوم دی نو هغه صاحب وسعت خلکو ته د هغو نظر او هغو ته چې دی نو سترګې دغه شان رمضان شریف د اخترونه راشي په هغې کې، نو زمونږ کوشش دی چې موږ په اختر کې هم چې دی نو دغه پیکیج ورکړو، په رمضان شریف کې هم موږ کوشش کوو. نو په دې روان رمضان کې زمونږ بیا دا اراده ده چې موږ بیا هغه پیکیج ورکړو، اگر چې هغه پخوانۍ چې کومه په روزکنۍ وبا راغلې وه هغه وبا خو نشته او هغه پابندۍ نشته، خو زمونږ کوشش دا ده چې په دې کلي کې کوم غریبانان دي هغو زمونږ سره د رمضان شریف په دې خوشحالو کې شریک شي. مولانا صاحب ستاسو چې دا کوم تنظیم دی نو ستاسو د خبرو نه دا معلومیږي چې دا فلحال له خپل کلي پورې محدود دی. آیا مستقبل کې ستاسو څه داسې سوچ شته چې دا فاونډیشن یا کوم تنظیم دی دې له تاسو وسعت ورکړي د ضلع په سطحه یا د تحصیل په سطحه یا د کونسل په سطحه؟ دې څه سوچ هم شته که نه؟ جی بالکل شته. داسې په روز کال هم چې کله موږ پیکیج تقسیموو نو زموږ سره چې کوم مشران موږ راجمع کړي وو، د دې علاقې سپین روبې موږ راجمع کړي وو. زموږ مقصد دا و چې یاره دا په یو خاندان پسې د دې تنظیم تړون ونه شي او په یو مخصوص ټولګي پسې د تنظیم تړون ونه شي. نو په هغه ټایم کې چې کوم مشران موږ راجمع کړي وو نو هغوی موږ ته ویلي چې انشاءالله را روان وخت کې به دا سلطان خیل حسن فاونډیشن وي. نو هغو خو داسې خبره کړې وه، خو انشاءالله موږ به دا تنظیم مخ په وړاندې بوځو. زموږ کوشش دا ده چې په ټوله ضلع کې او په دې ټول یوسي کې په دې ټول علاقه کې چې کوم دی دا تنظیم شاخونه خواره شي او زموږ ممبران موجود دي. مولانا که زموږ فرض که داسې کتونکي لیدونکي ناظرین چې هغوی ستاسو سره تعاون کول غواړي، ستاسو سره مرسته کول غواړي، څه طریقه باندې به ستاسو سره کانټیکټ کوي، رابطه به کوي؟ زموږ موبایل نمبر چې دی نو هغه هم موجود دي، ایزی پیسه اکاونټ او دغه شان چې دی نو جی اس کیش اکاونټ دی، او په سعودي کې چې دی نو هم زموږ ملګري دي، په دوبۍ کې هم زموږ ملګري دي، د هغوی سره به رابطه کوي. په هغه رابطه باندې چې دی نو د هغوی په ذریعه به هغوی زموږ سره خپل تعاون رارسوي. مطلب دا دی چې کوم ویډیو چلیږي نو په دې د پاسه به دغه واټساپ نمبر ایزی پیسه چې کوم اکاونټ نمبر دی یا سعودي عرب کې چې کوم
ستاسو مرګري دي د ټیم د هغې نمبر یې په دې باندې چلیږي. مولانا صاحب اخیری چې ستاسو کم پیغام دی یا د ګران کتونکو لیدونکو اوریدونکو په نوم باندې کم اپیل دی زما به ریکویسټ چې هغه تاسو زموږ سره شیر کړئ. نو زمونږ پیغام دا دی چې مونږه د مقصد همدغه دی چې یاره د په دې علاقه کې د غریب سړي مدد وکړی شي او هغه په دې رمضان شریف کې اگر ټولو خلکو ته پته ده چې یاره دا د ګرانۍ زمانه ده او د داسې زمانه ده چې مهنګایي ده او د غریب سړي د بس نه چې کوم دی نو د خپل کور خرچه چلول چې دی دا وتل دي نو چې کوم صاحب وسعت خلک دی کوم ته الله تعالی په مال کې الله تعالی فراخي ورکړ د کوم خلکو د هغو په خدمت کې زما دا دردمندانه اپیل دی چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي تعاون دې وکړي چې په دې رمضان شریف کې موږ دغه خلکو ته مستحقینو ته ستاسو دا پیسې ور ورسو هغو ته د خوراک په شکل کې او دغه شان د رمضان شریف د دې پیکیج په شکل کې موږ هغو ته ور ورسو انشاءالله تاسو به مایوسه کیږئ نه او ستاسو چې کوم پیسې دي هغه بالکل حقدار ته رسیږي او هغه به بې ځایه نه لګي. دغه انتهایی او عاجزانه اپیل دی چې تاسو زموږ سره په دې کې تعاون وکړئ چې موږ پر اوس کال موږ 150 پیکیجونه ورکړي چې سږ کال موږ پیکیج د هغې نه زیات کو مثلا 100 کو 200 کو یو نیم سلې کو چې موږ دا ستاسو د تعاون باندې ډیپینډ دي چې څومره تاسو زموږ سره تعاون کوئ دومره طریقې سره به زموږ پیکیج چې د زیات یو زیات مستحقو ته برسي. مولانا صاحب تاسو موږ ډېر زیات مشکور یو چې تاسو موږ خپل قیمتي ټایم راکړو زموږ چې کوم ناظرین دي د هغې سره تاسو خپل خیالات خپل سوچونه خپل اراګانې چې دي نو هغه مو سره شریک کړي تاسو موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ګرانو کتونکو دا د حسن فاونډیشن صدر یا چیرمین مولانا عظمت الله صاحب چې د هغې قیمتي خبرې تاسو واورېدې. قرآن کې الله تعالی فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یقینا چې دیو د نیکۍ کار کوي خلکو ته فایده رسوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې خبرې تایید کړی دی او د دې خبرې وینا یې کړې ده چې بهترین انسان هغه دی چې هغه نورو ته فایده رسوي ډېر زیات لوی کار کوي د لوی عظمت والا کار کوي. ما مخکې خپلو خبرو کې وویل چې دنیا کې ډېر خلک داسې دي چې د ځان دپاره دي خو د نورو دپاره نه دي خو بعضې خلک داسې هم شته چې د ځان سره سره د نورو سوچ هم کوي. دیو ته موږ داد هم پیش کوو دیو ته موږ سلام هم پیش کوو تاسو ته هم زموږ دا ریکویسټ دی چې دیو د کم مقصد دپاره د خپل تنظیم شروع کړی نو دا یوازې په دیو باندې ممکن نه دی چې وچلولی شي یو ځل 2 ځله 3 ځله ممکن دی خو بار بار ممکن نه دی. نو د نیکۍ او د خیر دا کار چې کوم شروع کړی نو د قرآن د دې تاسو د دې سره هم تعاون وکئ او د دیو چې کوم نمبر دی یا ایز پیسه اکاونټ دی یا د دې سره سره د دې چې سعودي عرب کې کوم مرګري دی او د هغې سره تاسو تعاون کوئ نو زما یقین دی انشاءالله په مولانا صاحب باندې چې دیو به حقدار ته رسئ. تاسو موږ وکتلو موږ لم ټایم راکړو ستاسو یو جهان مننه وکړو تر بل پروګرام پورې د مزه د پروګرام کوربه نو باچا اجازت غواړم په لوی او مهربان الله سپارم د الله په امان.